شوی دی نوم دی ابد شوی دی نور در باندې راج کوي بل شان رواج کوي رکشا غلام شوی لاس په نام شوی ته خو پې ځواني نه وې داسې ارمان نه وې پروت که هر څه کېږي نو داسې خو ژوند نه کېږي ای د میر کروړ وینې هر یو ستا نه جوړ وینې ای ملګرو ځئ که نه تاسو راپاڅئ که نه ځئ چې لږ حرکت کوو لږ شان به همت کوو ای ملګرو ځئ که نه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ دوستانو شاه ولی خان باجوړی سره مخاطب یم نن راغلی یو لاندې قدابات ګلشن کریم د حاجي نور خان فارم هاوس کې نن زمونږ اجلاس او دغه اجلاس مقصد دا و چې تاسو ته پته ده چې مونږ په ټوله کراچۍ کې د تنظیم سازۍ دپاره اعلان کړی دی انشاءالله په ټوله کراچۍ کې به تنظیم سازي کیږي او دغه تنظیم سازۍ مقصد دا دی چې د انسانیت خدمت په بهتره طریقه باندې وشي نن دلته ډېر زبردست میټینګ وشو د باجوړ ویلفیر اسوسییشن زړو او نوو ملګرو پکې شرکت وکړو او ډېر ښه تجویزونه او ډېر ښه رایې چې کوم دی د ملګرو مخې ته رالې او څه ملګري چونکې د کاروبار په وجه باندې په میټینګ کې شریک شوي نه دي انشاءالله هغه چې کوم ملګري غیر حاضر دي نو فیصله دا وشوله چې هغه ملګري او دا موجوده ملګري دا ټول به پر روانو 2-3-4 ورځو کې په آپس کې میټینګ کوي او دغه میټینګ په صورت کې به د دې علاقې نه د باجوړ ویلفیر اسوسییشن د مرکزی کابینې لپاره هغه عہدهداران ټاکي او خپل نمائندگان ور دې علاقې نه مرکزی کابینې ته ورکوي نو انشاءالله ډېر بهترین میټینګ وشو زه په دې کامیاب میټینګ باندې یعنی دا تقریبا ټوټل میټینګ په 2-3 غنټو کې راجوړ شو پرون چونکې زمونږ مصروفیات ډېر زیات و مونږ د شپې په 1 بجه باندې راپارېغه شو او بیا موږ د سهار نه چې کوم دی ملګرو ته اطلاع وکړه چې بھائی نن به په لاندې قدابات کې میټینګ وي نو په دغه لږ ټیم کې دونه ملګري راجمع شو دا د باجوړ ویلفیر اسوسییشن غټه کامیابي ده چې د خلکو په دونه غټ اعتماد او خلک دلچسپي لري چې یاره باجوړ ویلفیر اسوسییشن سره موږ جوړاو شو نو زه په دې کامیاب میټینګ باندې د دې ټولو ملګرو شکرګزار یم او خصوصي د حاجي نور خان صاحب چې هغه دلته دونه غټ تکلیف وکړو دا ټول ملګري راجمع کړه نو زه پکې د حاجي نور خان صاحب خصوصي شکریا ادا کوم او انشاءالله اسوسییشن د کراچۍ په لیول باندې یو مضبوط ټیم مخې ته راځي او انشاءالله داسې ټیم به چې د ټولې کراچۍ د ټول انسانیت خدمت وکړي انشاءالله نو دا زموږ عزم دی او ټول ملګري چې کم ملګري زموږ आवाज اوري او دغه ټولو ملګرو ته چې کم دی زموږ دا یو ریکویسټ دی چې تاسو دا ویډیو چې کم دی مخې ته شیر کړئ چې کم ملګري په کراچۍ کې ناخبره چې هغه هم خبر شي او کومې علاقې زموږ نه پاتې موږ هلته رسېدی نو شو چې د هغو ملګرو په توسط باندې زموږ سره هغوی کنټیکټ وکړي او موږ هغه علاقو ته ځان ورسو او په هغه علاقو کې چې کوم یعنی تکړه کسان دي او داسې کسان چې د هغو په زړه کې د انسانیت د خدمت جذبه نو هغه کسان چې کوم دی زموږ سره جوړاو شي چې دا خدمت نور هم په بهتره طریقه باندې وشي نو ویډیو هم شیر کړئ او زمونږ نمبر هم ورسره نوٹ کړئ په دغه کیپشن کې به تاسو سره زمونږ نمبر راشي نو ټول ملګري چې کوم دی دغه ویډیو شیر کړئ او زمونږ دا میسج چې کوم دی ټولې کراچۍ ته ورسوئ ډېره زیاته مننه مرکزي کابینه په بل کال مطلب کار وشو پکې په دې کې چې کوم دی ډېر دغه قیدابات کې موږ میټینګ کړی او دغه مشي و ډیزورشپ و د هغې نه وروسته چې کوم دی د ملګرو کارونه مارونه چې کوم دی څنګه کابینه ختمه شوه ډیزول شوه د هغې نه چې کوم دی تنظیم دې طرف ته زموږ هر طرف ته چې هغه تنظیم کارونه چې کوم دی مصدق شان سلو شي نو د دې لپاره چې کوم دی دې ته صدر صاحب ته موږ باقاعده ټولو ملګرو ته سینیر ملګرو ټولو ته وینا کړې وه چې باید دې کابینې بې تغور وکړئ او دا کابینه جوړه کړئ بهرحال د مصروفیاتو په وجه باندې دغه زیات پورې راغله لکه راوستې ده نو صدر صاحب او نور ملګري چې کوم دی په کار دا دی چې دغه شانې کابینې لپاره مشاورت وشي او کابینه بېرته جوړه کړي نو ډېره ښه خبره ده او خدمت چې کوم دی هغه موږ هسې هم کوو په کابینه کې څوک یې او که نه خو تنظیم چاله پرېښی نه دی په دغه باندې چې یاره کابینه نشته تنظیم پاتې دی نو تنظیم کارونه انشاءالله روان دي الله به یې کوي
او کابینه به ان شاء الله جوړه شي. ټول ملګري د هغې لپاره مخلص او تیار اوسئ. والسلام. زه دلته د راغلي تمامو مېلمنو هرکلی ورته وایم، ګوشي ورته وایم، خاص کر د شاه ولي خان او شیخ سلام. بل دلته تنظیم سازي خبره چلېږي، نو زما دا هغه دی چې داسې کسان دې پکې واخیستی شي چې هغه بیا دې ته ټایم ورکوي، چې ټایم وصحیح مطلب دا بیا نه وي چې زما دکان کې څوک نشته یا زما ګاډی نه چلېږي چې دې له ټایم ورکوي. دغسې کسان دې پکې واخیستل. ډېره مننه. یا الله چې څه رکاوټونه دي یا الله دې ختم کړي. یا الله دې مخلوق زموږ نه کار واخلي. الله څه پریشانۍ نه دې ختمې کړي. یا الله موږ اتفاق او اتحاد نصیب کړي. یا الله مخې ته چې کوم رکاوټونه دي یا الله دې خپل فضل او کرم سره ختم کړي. یا الله دې خلکو چې څومره پریشانۍ دي دې د خپل دربار عالیه نه د دې د ختمېدو اسباب راولېږي. وصلی الله تعالی علی یا الله چې څه رکاوټونه دي یا الله دې ختم کړي. یا الله دې مخلوق زموږ نه کار واخلي. الله څه پریشانۍ نه دې ختمې کړي. یا الله موږ اتفاق او اتحاد نصیب کړي. یا الله مخې ته چې کوم رکاوټونه دي یا الله دې خپل فضل او کرم سره ختم کړي. یا الله دې خلکو چې څومره پریشانۍ دي دې د خپل دربار عالیه نه د دې د ختمېدو اسباب راولېږي. وصلی الله تعالی علی